بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشاله ساته. الله پاک دې موږ تاسو باندې رمضان داسې تیر کی چې الله پاک پکې زمونږ او تاسو بخنه داو کی. نن چې کوم زموږ ټاپک دی د دې حواله سره دی چې کله موږ روزه نیسو نو موږ به کومه دعا کوو. نو یاد ساتئ چې کم کار د الله پاک په نوم باندې وشي دغه رنګ یو څیز د الله پاک په نوم باندې د هغې شروع وشي اختتام وشي په دغه کار کې الله پاک دا برکت محترم دا ورچوي. نو یاد ساتئ چې د روژې کم نیت دی وبصوم غد نویت من شهر رمضان. یاد ساتئ چې په نیت کې هلکه ډېرې زیاتې غلطیاں نه کوي. نو مطلب د نیت دارې وبصوم غد زما به سبا روژې من شهر رمضان د رمضان د میاشتې. نو چې کله موږ د نیت د اذان نه بعد کو نو بیا مطلب دا سازيږي کنه چې نن ورځ نه سبا له زما روژې د نیت مطابق چې کله موږ روژه نیسو نو داسې بنیسو وبصوم غد نویت من شهر رمضان. نو دا نیت موږ د اذان نه مخکې کو. دا نیت موږ کله کو د اذان نه مخکې به کو الله به دا ټیک کېږي. او کو چال نیت نه ورځي نو پښتو کې رزق کی چې کله اذان نه شوي دسې دوی وایي چې زما به سبا روژې او کله اذان وشي او بیا نیت کوي بیا به وایي چې زما به نن روژې. دا هونیت حواله سره خبره شوله. او دغه رنګې چې کله موږ ټوله ورځ دا روژه ونیسو دغه رنګې موږ ځان د ګناهونو نه منع کړو او کله ماښام شي د ماښام اذان کېږي نو لومبۍ خبر یاد ساتئ چې کله ټایم داخل شي او د هغې نه بعد اذان وشي نو بیا موږ روژه ماتو. نو هغه دعا داسې ده اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلى رزقك افطرت. یوه دعا. دویمه دعا مختصره اللهم انی لک صمت وعلى رزقك افطرت. کو دا چاره نه ورځي پښتو کې دی وای یا الله پاک ما ستا لپاره روژه ونیوله او دغه رنګ ستا په رزق باندې ماتومه. نو کوشش وکړه چې دا ویډیو پیغام د ټولو خلکو سره شریک کړئ. کېدای شي هغوی له نیت نه ورځي ستاسو د وجې د چا بلایي وشي چا سره ښېګړه وشي دا به ډېره زیاته غټه خبره وي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.